السلام علیکم عزتمنو. د اویس د چارسدي اوسیدو سمو د مخکې ډېر بېدردۍ سره کتل شوی چې د هغه قاتلان څوک دي او څه وایي هغه قاتلان. د هغه د قاتلانو شکلونه لیدل غواړئ د ویډیو یې سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګیرونه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، اویا چې کوم درېو کسانو وجلې دي نو هغه وایي چې درې مانه د خپل رشته داران دي او د کور سړي دي. په دغه کې یو د ده اوښی چې د خور خاوند دی، چې اصل قاتل د ده د خور خاوند دی، الیاس نوم دی، نو دی ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی. ورپسې دا بل هلک اسد نومیږي. یو څو ورځې مخکې چې دی نو د عارف خان شیرپا سره انټرویو کړې وه، د اویس د قتل په باره کې خبرې کړې او ځان یې پکې ډېر ناخبره ناخبره ښکاره کړه چې موږ خو د څه نه خبر نه یو، او دا یې ویلي دي چې دا قاتل په ځمکه دننه شو او کوڅه شو چې تر اوسه پورې د اویس قاتلان ونه نیول شول. میډیا والو ته دا علم نه و چې اصلي قاتل دا اسد، چې اسد څه ټایم کې انټرویو ورکوي نو د ده شونډې وچې کېږي او خبرې تتې کېږي. د دغه خبرو نه پته لګېده چې اصل قاتلان دا دي او قتل دوی کړی دی، چې په موږ هم همدغه خیالان یو چې دا قتل چا وکړو او چا قتل کړو. چې اوس نیول شوی ویل کېږي چې اویس موږ دغه ځای ته بوتلی او بیا پې الیاس یعنې د اویس خپل اوښې پې ډزې کړي دي. درېیم قاتل هغه یو دی چې چا سره کومې جنۍ سره چې د اویس خبرې اترې او یارانه وه، دا د هغه جنۍ خپل سکه ورور دی چې ده په خپلې خور باندې او بدین په خپلې خور باندې غیرت کړی او د غیرت په نوم باندې اویس قتل کړی. د دې خبرې چا څه تصور هم نشو کولی چې قاتلان به یعنې په خپل کور کې به راوځي او دوی به اویس قتل کړی وي. د اویس مور او پلار ویلي چې دا خو یوه فرشته انسان او هېڅکله دا داسې غلط کار نشي کولی. یو مور او پلار ته پکار دی چې په خپلو بچو باندې خیر وساتي او د خپل د نظر لاندې وساتي. بل سر ته اویس اوښي دا وینا کړې وه چې ما مې خپلې ښځې ته یعنې د اویس خور ته څو ځل ویلې چې دا خپلې مور ته دا ووایه او د خپل اور منې کوي، خو پته نه لګي چې هغې به کور کې ویلې وي او که نه وي ویلې. عزتمنو، دا و د سره زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.